أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم. په دې حدیث کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د حیا حواله سره خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیا حواله سره مختلف احادیث دي. خدا دا حدیث مبارک په دې کې مجموعي لحاظ سره د حیا هغه پوره وضاحت کړی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. چې کوم کس پاکه حیا نه وي نو دی چې بیا څه کوي هغه دې وکړي، ځکه چې دی د اسلام نه قالب نه بیا بهر دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې فرمایي: کله چې یو سړی د ایمان څه د پاسه اویا شعبې دي. اولنۍ شعبه لا اله الا الله، او اخرنۍ شعبه اماطة الاذى عن الطريق، یعنی د لارې نه تکلیف دeh څیز هټاوهل او لرې کول. او والحیاء شعبة من الایمان، نو د حیا دا د ایمان یو شعبه ده. یعنی د دې اولنۍ شعبې نه واخله تر اویایمې شعبې پورې یا د هغې نه زیات د هرې شعبې سره د حیا تعلق دی. په دې وجه باندې حیا وایي څه ده؟ حیا وایي انقباض النفس عن القبائح، خپل نفس د قبائحونه د غلطو کارونو کنټرول کول، دې ته حیا وایي. ځکه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره ناسو فرمایي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی چې اے صحابه کرامو استحیوا من الله حق الحیاء، الله نه حیا وکړئ. صحابه کرام وایي: انا لنستحی من الله تعالی یا رسول الله، موږ د الله رب العزت نه حیا کوو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته بیا وضاحت وکړو چې د هغوی په ذهن کې هغه محدود د حیا کم نقشه چې وه، لکه څنګه زموږ په ذهنونو کې سبا د حیا ذکر وشي نو موږ एकदम ذهن پردې ته ځي، یا چېرته زنانو ته هم ذهن ځي چې هغه پرده نه کوي نو دا بې حیایي ده. حالانکه حیا دا نه ده. حیا خو زموږ د ژوند په کل چې څومره شعبې دي د ایمان د هر یو سره د تعلق دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هغه پوره وضاحت کړی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا لنستحي من الله تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. قالوا انا لنستحي من الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس ذلك، داسې نه، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. اولنۍ نمبر خبره ورته وکړه چې د خپل سر او د کوم متعلقات دي د دې سره چې کوم سیزونه دي د هغې حفاظت وکړئ. د مثال په طور باندې سر د انسان د ټول نه قیمتي ترین سیز دی. دا د الله رب العزت نه علاوه بل چا ته ښکته کول نه دي پکار. چې ټیټېږي نو صرف او صرف الله رب العزت ته. په دې کې انتهایی قیمتي ترین سیز هغه دماغ دی چې 1000 کروڑ په دې دماغ کې خلیې دي، 20000 شاخونه دي په دې کې. او ردی چې کله دې ته یو خبره وکړه شي او دې مغزو ته ورشي، دا مغزو په یو سکند کې 500 مرتبه دا یو بل سره ملاویږي دا وشي. دا دومره پول پاور او قوت والا دماغ د انسان لور کړلی. د دې صحیح استعمال د الله رب العزت د دین د لپاره د استعمال کول پکار دي. دا شانته کې د غوږونو استعمال، د ژبې استعمال، د سترګو استعمال. د ژبې مبارک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من یضمن لی اضمن له الجنه. چا چې ماته د دوه سيزونو ضمانت راکړو زه ته د جنت ضمانت ورکوم. بین لحیه و بین رجلیه، د دې دوه جامو په میس کې او د دې دوه خپو په میس کې جبا او شرمګا چې دې حفاظت ماته چا راکړو
الله رب عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د جنت ضمانت ورکوم. دا شانته کې بیا فرمای وليحفظ البطن وما حوا، د خېټې حفاظت کول او د خېټې سره چې کوم متعلقات دي. د خېټې سره متعلق څه شی دی؟ حلال خوراک کول دا شان ور سره زړه دی. حلال خوراک مبارکي امام مولانا مودودی رحمت الله علیه د امام علوسی په حواله باندې فرمای چې زمون کوم فرایض دي د الله رب العزت د طرف نه په موږ باندې موز دی، روزه ده، حج دی، زکات دی، تبلیغ دی، جهاد دی. د دین علاوه دا د فرایض نه مخکې څلور فرایض نور دي چې کله هغه فرایض هغه کافی نه هغه نه وي، هغه څلور فرایض نه وي په د انسان برابر نه وي، نو دا نور فرایض کده ادا کوي د دې بیا څه پیدا نشته. ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او دریم نمبر باندې اخلاص، چې اخلاص په کوم عمل کې نه وي دا عمل الله رب العزت ته نه رسیږي. او څلورم نمبر په دې کې حلال خوراک، د حرام نه خپل ځان ساتل، خپل خېټه ساتل. د دې وجنه وليحفظ البطن وما حوا، د دې سره زړه دی د خېټې په متعلقاتو کې. نو زړه چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سیس ته زنګ، هر زړه ته زنګ لګي، لکه څنګه چې اوس باندې ته وبور شي هغه ته زنګ لګي. صحابه کرام ته پوښتنه وکړه دا زنګ بسنګ لري کو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، د زیات نه زیات چې کوم دی مرګ یادول ځان ته او د قرآن سره خپل تعلق جوړول، د قرآن تلاوت کول. بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوا وليذكر الموت والبلاء. مرګ ځان ته زیات زیات رايدول او د هغې سره چې کوم مصیبتونه راځي، مثال په تور باندې مرګ سره کوم مصیبتونه دي، د ځلکدن سخته ده، قبر دی، د هغې نه بعد د حشر میدان دی، او د دې نه بعد بیا د پولیسرات دی، بیا پس جهنم دی. دا ټول مراحل خپل ځان ته په ذهن کې راوستل، بار بار دا یاد ساتل، انسان بیا چرته په ګناه باندې زړه ورکېدی نشي، دی هر وخت کې به حیا اوسېږي. ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث اخري ټوکړه کې فرمایي چې وليذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترك زینة الدنيا. هغه کس چې هغه آخرت طرف ته متوجه شو او د دنیا په رنگینو کې ډوب نه شو، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. چا چې دا کارونه وکړو نو په حقیقت کې حیا وکړه د الله رب العزت، نو دا د حیا غ حق د الله رب العزت د حیا کول غ حق د ادا کو. دا حدیث پوره تشریح تقریبا د حیا غ پوره وضاحت ته پدې کې الله رب العزت موږ لا د حیا او په دې حدیث باندې پوهېدلو، د حیا د پیژاندلو او بیا په صحیح معنو کې د حیا کولو، د الله رب العزت د حیا کولو هغه توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.